بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو کتونکو زه یم خوري داوجان او تاسو ګورئ پروګرام خیر ښېګړه. په دې پروګرام کې ساوي د الخدمت سره په شریکه مختلف سپورټس ته ځي او د الخدمت د خیر ښېګړې هغه کارونه که هغه د فوډ ډسټریبیوشن دي، که هاسپټل سره تعلق ساتي او که هغه د یتیمانانو په حواله باندې دي، هغه ساوي چې دی تاسو ته د ویډي خیبر په دې رنګینه پرده مخې ته راوړي. نن مونږ پېښور نشرآباد کې یو او دلته کې د الخدمت یو هاسپټل دی چې په هغې کې به مونږ نن د تھیلیسیمیا او د آی سی یو په حواله او داسې نور ډپارټمنټ دي هغې کې به مونږ زو ډاکټران صاحبانو سره په خبرې اترې کوو. نو راځئ چې وګورو چې نن دلته ډاکټران څه وایي. چې کتونکو څنګه چې ما تاسو ته وایي مونږ د هاسپټل په د فرنټ کې یو، مونږ سره ډاکټر صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب د ټولو نه مخکې خو زمونږ د کتونکي چې دي دې وخت کې ستاسو پروګرام ګوري، تاسو هغې سره خپل تعارف وکړئ او بیا به مونږ مختلف ډپارټمنټ ته ځو چې هلته نور ډاکټران څه وایي. ډېره مهرباني داود جان صاحب، یو خو ستاسو د راتلو، ستاسو د چینل ډېره زیاته مهرباني چې هغې په دې دومره ګران وخت کې خپل خدمات جاري ساتي او د دې وبا په صورت کې خلکو ته یو امید ورکوي، یو هوپ ورته ورکوي. نو د هغې لپاره ستاسو ډېره مهرباني او جزاک الله بالخیر. ډاکټر اقتدار مې نوم دی او ایز ا ډایرکټر الخدمت هاسپټل نشترآباد پشاور دلته کار کوم. نو انشاءالله مخکې پروګرام چې مخ په وړاندې ځي نو نور هم د هسپتال دننه پوره ډیټیلز به تاسو ته مخې ته ږدم او څومره چې دلته موږ سوشل سیکټر باندې کار کوو، خصوصا تھیلیسیمیا او د دې کرونا حوالې سره چې کوم موږ سپیشل کیر یونټس جوړ کړل دي، آی سی یو جوړ کړل دي، د هغې به تاسو ته ویزټ راکوو چې د خلکو لپاره د دې هاسپټل څومره یا د الخدمت فاونډیشن څومره تیاري ده د دې صوبې د عوامو لپاره. نو انشاءالله هغې مطابق به تاسو ته بریفینګ درکوو. نو راځئ کتونکو چې وګورو. جی تاسو کتل چې د موږ د ملګرو چې کم د حکومت د اړخه څه پیرامیټر دي او هغه دوی لګیا دي 100% هغه 100% فالو کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو راته دا ووایئ چې ماشاءالله تاسو خو ډېر زبردست کار کوئ او هسې خو فرض که هر یو پیشنټ همداسې د دې پروسس نه تېرېږي؟ بالکل هر پیشنټ هم دې پروسس نه تېرېږي، بغیر پروسس نه نه ځي. دا تاسو موږ سره اوس دا زموږ ته به چیک کوله که څه کوله؟ ټمپریچر سکرینینګ کو ټمپریچر دپاره. دا به د ورځې څومره کسانو ته کوي اندازه؟ دا اپروکس د ورځې چې دی کم از کم 600 دی د ورځې 600 پیشنټ ته کوو. په دې کې داسې ډېر پیشنټ ستا مخې ته راغلي چې هغه بیا ټمپریچر یې زیات و د هغه سمټم چې دی کرونا و؟ دې کې ټمپریچر های والا راغلي موږ بیا استو علاج شته. ډاکټر صاحب هسې کې دلته یو پیشنټ لکه دا چا ته به ډېره زیات وي که نه مثال په ډول او تاسو پوه شئ چې دا په هغه کیټګري دي کوم چې کرونا سمټمز کې راځي، نو تاسو بیا د هغې نه پس څه پروټوکول فالو کوئ؟ دلته د سکرینینګ دپاره درې قسمه موږ مطلب کرایټیریا ایښي. یو چې دا چې چا فیور وي ورسره سور تھروټس وي، ریسپایریټري سمټمز ورته وي که نه جي. د هغې نه علاوه د هغه ټریولینګ هسټري چېرته بهر نه راغلی یا د داسې علاقې نه راغلی چې هلته خامخا د دې کیسز پازیټیو کیسز راغلي. او دریم دا تپوس کوو چې د داسې په ستاسو په علاقه کې یا په کور کې داسې پازیټیو یا په خاندان کې کیس خو نشته چې دغه ستا ډایرکټ کنټیکټ راغلی. نو په دې دریو کوېسچنو کې چې که د چا سکور زموږ سره کم راشي او هغه موږ د بده لګي چې دا سسپیکټډ کیس کیدی شي، نو هغه چونکې د ګورنمنټ کرایټیریا دا چې اول به دا پولیس سروسز هاسپټل یا ریډینګ هاسپټل ته ځي چې هغې دا لږ نور فردر ایوالویټ کړي که فرض کړي دې ته انویسټیګیشن او سیمپلنګ ضرورت چې هلته د سیمپل والي او هغه پیشنټ هغې مطابق هغه کړي فردر ټریټ کړي، یا کورنټاین ته ولېږي، یا ایسولیشن ته ولېږي، یا کور ته ولېږي. دا بیا د هغوی کار دی. ډاکټر صاحب موږ الخدمت د دننه راغلي وو او مخکې روان یو، زه به اواډ تم، خو دلته ما وکتل چې ستاسو سټاف چې دی هغه ډېر لکه ویل اکوپټډ دی او موږ د هغې پرسنل پروټکشن اکوپمنټ پی پي ای ورته تاسو وایئ او دلته دا ټنل ولګېدو. ما په خیال چې دا هم څه په دې لږه خبره مختصر خبره کولی شي کتونکو سره چې چونکې د ټول نه اولنۍ سیفټي د سټاف پکار ده، ډاکټرز پکار ده، د ریلیټډ سټاف چې څومره سپورټینګ سټاف دی د هغې پکار ده. موږ روزانه بیسز باندې چې څومره پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس دي هغه ټول هغې ته پرووایډ کوو. د هغې کې چې کوم فل ګاونز دي، ګلاوز دي، ماسک دي، ګاګلز دي او ورسره چې څومره د سټیرلایزیشن سینیټایزیشن لپاره سامان دی هغه ورکوو. تاسو د ډس انفیکشن ټنل هم وکتو. موږ چې کله سټاف دلته نه چوټي کوي نو هغه ټول د دې ټنل نه تېرېږي چې هغې کوم خپل پروټیکټیو اکوپمنټ
راوستی چې دلته ډس انفیکټ شي او کور ته دا زموږ سټاف سیف اینډ هیلدي لاړ شي چې هغه خپل فیملی لپاره مسله جوړه نه شي. ډاکټر صاحب موږ ته د دې ایریا په حواله باندې ووایه چې یاره دا دلته اوپن او پی ډي ده که دا څه شی دی چې کتونکي دې نه خبر شي. سر د دې کرونا سپیشل کیرز او اس او پیز دي که نه جي نو هغې کې غټه خبره دا ده چې ډاکټر به په وینټیلیټډ ایریا کې چې هلته د هوا تلل راتلل اسانۍ سره کېږي او پیشنټ به هم په اوپن ایریا کې ناست دي. د دې وجې نه چې کله هم د کرونا د وبا راغلې ده نو موږ فرام د ډے فسټ خپل او پی ډیز تاسو څنګه ګورئ بالکل اوپن ایریاز ته راوړي دي چې په دې کې زموږ ډاکټر هم سیف وي او پیشنټ هم زموږ سیف وي. نو هغه دننه چې کوم زموږ کلوزډ روم سرویسز هغه ټول موږ سټاف کړي دي او موږ بالکل اوپن ایریا کې 24 اور سرویسز ورکوو دلته. موږ به دلته ډاکټر صاحب څوک چې دې وخت کې آن ډیوټي دي هغې سره به خبرې کوو د هغې نه به تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اول خو سره خپل تعارف وکړئ او بیا راته ده ووایې چې د کرونا په دې دور کې ژوند څنګه روان دی او لکه دا ډاکټران چې دي دا زموږ فرنټ لاین سولجر دي او ډېر کمټمنټ دی په دې لایف کې. نو تاسو اصل کې هر ځای کې د کرونا پیشنټ دي او کلیعام روان دي نو څه ګبراهټ یا څه فیلینګ درته نه کېږي؟ نه ما ډاکټر امین نوم دی دلته د میډیکل افیسر یم انچارج یم. کرونا مریضان خو بالکل دا نن سبا یو وبایي مرض دی راغلی دی که نه مو ناست یو څه داسې خاص لکه ګبراهټ خو هر انسان ته راځي خو داسې ګبراهټ نه دی راغلی چېرې مو یا داسې سوچ کړی زه خدا نخواسته مو به څه چله شي. بالکل صحیح دی انسان هر قسم سوچ کوي که نه خو څه خاص میجر ګبراهټ مو ته نه دی راغلی. زه خپله وایم چې ما ته داسې هغه نشته دی. ډاکټر صاحب زموږ دا پروګرام دی وخت کې په لکونو خلک ګوري او ستاسو به یو میسج زموږ کتونکو ته څه وي؟ زما میسج دا دی چې خلک نن سبا اګاهي میسج هر څوک ورکوي چې ډېر خیال کوئ احتیاط کوئ د کرونا په بارې. دی واحد علاج احتیاط دی لکه احتیاط ټول نه ضروري دی علاج اوس پرې نشته دی احتیاط ضروري دی احتیاط. جی ګرانو کتونکو دې وخت کې مونږ د ډاکټر اقتدار صاحب سره یو او د لیبارټرۍ ته راننوتو. مونږ ته په ډاکټر صاحب سره ډېر خبرې ډاکټر صاحب مونږ د الخدمت دا سنټر لیبارټرۍ ده په دې به مونږ ته کتونکو سره څه خبرې شیر کړئ؟ سر موږ سره دا چې څنګه تاسو دلته اوس د لیبارټرۍ په ورکینګ ایریا کې مو ولاړ دا ریسټرکټډ ایریا ده خو چونکې صرف د سامعینو د انفارمیشن دپاره د معلومات شیر کوو. الحمدلله زموږ سره دلته د اینوال له زړه پورې څومره ټسټونه دي هغه ټول کېږي را سره. اوس چې نن سبا د کرونا حوالې سره کوم یو نوی ریسرچ شوی دی نو انشاءالله یو هفته دوه کې روش چې کومه کمپنۍ ده چې یو ایس اف ډي آی اپروډ هغوی د کټس جوړ کړي د کرونا ډیټیکشن لپاره سکرینینګ لپاره. نو موږ انشاءالله یو 2 هفتې پس هغې دغه موږ ته راوس سپلایز راورسي نو انشاءالله موږ به دلته سکرینینګ ټسټ هم د کرونا شروع کوو. جی کتونکو موږ دې وخت کې د الخدمت لیبارټرۍ ته راغلي وو. ډاکټر صاحب نه به موږ لږ معلومات ولو بیا به ځو تھیلیسیمیا پیشنټ یعنې چونکې د هغې سره تعلق ساتي نو دې به موږ په دې لږ بریف کوي. جی ډاکټر صاحب دې ټایم کې موږ الخدمت بلډ بینک کې ولاړ یو جی زموږ سره تقریبا 400 پلس ماشومان دلته رجسټرډ دي چې د هغوی ته هر 10-15 ورځو پس بلډ ضرورت دي. نو د هغې لپاره د یو ویل اکوپ بلډ بینک ضرورت ډېر زیات محسوسیږي. الحمدلله موږ پشاور کې د 3 ښه بلډ بینک حصه یو چې کوم پشاور کې موجود دي او چونکې الخدمت باندې خلکو اعتماد زیات دی نو زموږ را بلډ بینک په دې حوالې سره زیات مشهور دی چې زموږ سره اني ټایم بلډ اویلیبلیټي موجود دی چې چاته هم ضرورت یې پشاور کې کم ځای کې ایون آوټ اف پشاور سټیز نه هم چې کوم دی زموږ بلډ دلته نه ځي او هغه ضرورتمندو هغه چې کوم ضرورت دی هغه پوره کوي.
ډاکټر اقتدار صاحب دا مونږ چې دې وخت کې کوم ځای کې ولاړو د دې ځای اهمیت څه دی دلته تاسو ته څه لکه مطلب څومره پیشنټ دي په تھیلیسیمیا سنټر کې او څه چیلنجز دي په دې زموږ کتونکو سره یو بھرپور خبره پکار ده. تھیلیسیمیا یو داسې بیماری ده چې په هغې کې ماشومانو ته په هر دویمه هفته یا په میاشت کې خامخا د وینې خیجولو ضرورت دی. مونږ دلته تقریبا 400 نه زیات مریضان زموږ سره دې سنټر کې رجسټرډ دي او د 400 نه زیات چونکې نن سبا د حالات داسې جوړ شوي دي چې نور هاسپیټلز کې د عام سرویسز کلوز شوي دي. مونږ د خپل ډېر چیلنجز سره د خپل سنټر روان کړی دی. نو چې څومره پیشنټس راځي نو که د تېرې میاشتې زه تاسو رپورټ کړم نو موږ 750 نه زیات پیشنټس دلته کې فیسیلیټیټ کړي دي. ایون په کرونا کې جی نن سبا هم دا حالات دي. مونږ بالکل دا سرویسز نه دي سټاف کړي ځکه دې کې زموږ سره د پشاور د KPK نه علاوه د څومره بارډر ډسټرکټس دي مظفرګړ وا ټیکسلا وا اسلام آباد فتح جنگ د دې علاقو نه هم زموږ سره پیشنټ رجسټر دی او دلته راځي زموږ سنټر کې هغې ته فیسیلیټیشن ملاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر پیره څنګه خیر ستاسو نوم دی؟ ثاقب. ښه ثاقب سبق وایې که نه وایې؟ نه. مړه مه کوه. ولې سبق ته نه دی خوښ؟ او کوم لوبه دی خوښ کرکټ کې که څه دی خوښ دي؟ کرکټ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو سره کوم یو مریض دی دی ثاقب سی یا زه مور یم. ستاسو دا ماشوم تاسو ته کله پته ولګېده چې دی د تھیلیسیمیا پیشنټ دی؟ دا تقریبا د 2 میاشتو. دلته تاسو د په میاشت کې څو ځله بلډ خېجوئ؟ اول به 2 میاشتې بعد خېجل اوس میاشت کې 2 ځلې مې ورته خېجو. څه تکلیف خو نه دلته؟ نه هېڅ تکلیف هم نه وي. موږ دوی نه ډېر خوشحاله یو. دوی موږ ته ډېر ښه وینه هم راکوي او ډېر ښه اخلاق سره ډېر ښه وضع سره او ډېر په ارامه میلاویږي دلته موږ ته وینه. څه پیغام به دا خلکو ته ورکول غواړئ؟ بس زما پیغام دا ده چې بس دوی سره د خدای دپاره دې ماشومانو لپاره مرسته وکړي. بس دې ماشومان خو وینه ته ضرورت ده. بس همدې خلکو په وینه باندې دوی روان دي. کومک دې ورسره وکړي مرسته دې ورسره وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ اسما. اسما تاسو کوم ځای؟ دردم خیل. اسما تا ته کله پته ولګېده چې تاسو د تھیلیسیمیا مریض یو د کم وخت نه تاسو ته دا بلډ خېجي دلته؟ 6 میاشتو نه. ماشاءالله اوس نو ټیک یې صحت ته ټیک ټاک دی؟ الحمدلله. میاشت کې څو ځله خېجي؟ میاشت کې زه 3-4 ځله خېجوم. دوی موږ سره ډېر ښه اخلاق سره چلیږي او روژه کې موږ ته چېرته هم بلډ نه میلاویږي. دلته راځو دلته راته میلاویږي. هلکه په خیر څنګه چل دی پیره؟ خیر دی. بالکل چا تپوس نه کوي نن سبا غیب یې کوم ځای یې؟ دردم خیل. دردم خیل کې. او نوم دې راته ونه خو چې نوم دې څه دی؟ عارف. څو روژې دې نیولې دي؟ یو هم نه. یو هم نه آینده نه بادره. السلام علیکم پیره په خیر څنګه یې؟ خیر. بدي ته وایه. خیر. ښه یه ستاسو نوم دی؟ فرخان. فرخان. او دا څه دي؟ دې خوښه که نه؟ السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. دا یې خور ده؟ دا کوم ځای یار؟ وزیر کالونه. وزیر کالونه. ښه تا ته بلډ خېجي دلته که نه؟ څو ځله؟ یو ځل. دا وزیر کالونه نو دا ورور او خور دي. دا خور هم پیشنټ ده که صرف ورور دی؟ د دې دا دواړه مریضان دي او د دې نه علاوه زموږ سره د 400 هم داسې یو فیملي دی چې د هغې 4 ماشومان موږ سره رجسټرډ دي. د 400 هغه نن خو د هغې ورځ نه وي راغلي. د نوښار زموږ سره 3 ماشومان رجسټرډ دي د یو کور. ځکه دا داسې دي چې مطلب دی کې په دې فیملیز کې دننه بیا دا ټینډنسي موجود دی چې که یو کس ته بیماري نو د هغې نه پسې کم ماشوم پیدا کېږي هغې ته هم بیماري د هغې نه پسې کم ماشوم پیدا کېږي هغې ته هم بیماري. د دې وجې د موږ دا وایو چې تھیلیسیمیا د پریونشن دپاره کزن میریجز چې کوم دي دا څومره ډسکریج شي نو ښه دي. دا ستاسو 3 ماشومان چې کوم دی د تھیلیسیمیا پیشنټ دي که نه جي؟ تاسو دلته د څو نمودې نه ځای راځئ؟ دلته ماماني دا کال کېږي چې زه راځم. ښه او دا 3 واړه ماشومان تاسو هم دلته الخدمت ته راولئ د بلډ دپاره؟ او چې هم دلته یې راولم. ها لږ ما سره تفصیلي خبر وکړه. ټوله دنیا مې ګوري چې آیا الخدمت د دې ماشومانو څنګه خیال ساتي؟ تاسو ته څه تکلیف خو نه دلته چې راشي په ګیټ باندې یا دا واړه راوستلو کې یا بیا دلته دوی تاسو او که نه تاسو له دوی نه ډېر خوشحاله یې ستا د بچو کیر کوي نو په دې راسره لږ خبره وکړئ. ستا د بچو کو دوی خیال ساتي؟ چې ډېر خیال ساتي. شکر الحمدلله د دی ډېره شکریا موږ ادا کوو. موږ ته دلته هېڅ تکلیف نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک. اور لگی رہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کشف.
कश्यप, आप कहाँ से हैं? मैं आसिया गेट। आसिया गेट से, वेरी गुड। लुक एट द कॉन्फिडेंस इस बच्ची को आप देखें। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कैसे कब पता चला कि आप थैलेसीमिया के पेशेंट हैं? मैं जब बहुत छोटी थी, 2 महीनों की थी, तब से। अभी भी आप बहुत छोटी है, क्या बात कर रहे हैं? सालों की होगी लेकिन लगता नहीं। अच्छा, मुझे अब सिर्फ ये बताएं कि आप इस हॉस्पिटल में आते हैं या किसी और जगह पे भी जाते हैं? अलखिदमत फाउंडेशन। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि इन लोगों के साथ कैसे तावन करें, हेल्प करें, डोनेशन कैसे दें और ब्लड कैसे डोनेट करें? आप अपना पैगाम कैमरे में देंगे, ठीक है? मेरी लोगों से ये दरख्वास्त है, जितने भी लोग देख रहे हैं और जो साहिब हैसियत है वो अलखिदमत फाउंडेशन की मदद करें और इनके साथ आगे बढ़ते जाएं कि ये हमारी हेल्प करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंह जी तासो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दा खुदूना कॉन्फिडेंटली खबरी कई और पयो यो एंगल नम पेशेंट नखकारी माशाल्लाह नो खुशहालम शुमा او زه دا بیل غواړم چې چونکې تاسو به حیثیت مور تاسو ته څه چیلنجز په کور کې هغه تاسو کتونکو سره شیر کې او بیا په الخدمت چونکې تاسو د هسپتال ته راځئ د الخدمت سره تاسو ایکسپیرینس هو هغه د کتونکو ته ووایئ. کور کې خو لومبي ځل خو دا نه مشکلات نه وو، ولې چې دا ناجوړه وه تبه یې وه، بس یو بل ټولو را سره منډه تړلې وه چې څه ټایم پته ولګېدو چې دا وینه بیماره ده. کال پورې ټولو را سره منډه وکړو، بیا هغې نه پس بس ټولو ویلې چې دا ستا ژوند دی، دا تاسو په خپله به تېروئ، او بس موږ په خپله یې راکاږو. مور پلار یو لړه کولی خو نه شو، مور پلار خو هر حال کې به ماشوم خیر غواړي. الخدمت په دې سیټ اپ کې کرونا سپیشل کیر یونټ کې موږ دی وخت لاغه مخ ته ولاړو، موږ به تاسو ته خایو چې په دې یونټ کې الخدمت څومره فیسیلیټیز ورکړي دي او دلته څه دي راځي چې تاسو ته خایو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ډاکټر صاحب تاسو موږ خپل تعارف وکړئ او تاسو دلته په الخدمت کې کومې ذمہوارۍ چې دي په هغې نظر واچوئ او بیا موږ د دې وارډ باره کې بریف کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یو څه شکریا ادا کوم چې دونه اهم موضوع باندې تاسو چې دا ډسکشن پوینټ راوستم. جنرالي څنګه چې تاسو ته پته چې الخدمت خپل سروسز 3 سټپ کې ډیوایډ کړي دي. لومبی سټپ چې کوم هغه اویرنس وو، دویمه پسې زمونږ سټپ چې کوم هغه پریونشن او میډیکل سپورټ، او دریم چې کوم دی هغه میوچل سپورټ چې فوډ سکیورټي مد کې راشن او د ډسټریبیوشن حوالې سره. الخدمت فاونډیشن جی ټارګټ یې خو موږ په کې پی کې سلور هاسپټل موږ داسې تیار کړي دي چې دې حوالې سره موږ سیکریټري هیلث سره میټینګ شو، چې دې حوالې سره منسټر اف هیلث سره میټینګ شي، ایون زمونږ سیکریټري لیف سره زمونږ د میټینګ شو چې ان کیس داسې ضرورت راشي چې کله انټینسیو کیر د پیشنټ دپاره پکار وي، هغې لپاره الخدمت خپل سلور هاسپټلز کې فولي اکوپ یونټس تیار کړي دي چې یو زمونږ دلته ولاړي پشاور الخدمت هاسپټل کې دا موجود دی. زمونږ دلته پشاور خدمت هاسپټل کې موږ ته چې دې کې کوم ضروري شی دی هغه 15 وینټیلیټرز دلته موږ سره موجود دي، وسره پیشنټ مانیټرز، وسره سنټرل اکسیجن سپلای 24/7، وسره بلډ ګیس انلاج دا ټول سہولت موږ ته موجود دي. نه علاوه موږ 400 کې یونټ جوړ کړی چې موږ هلته 3 وینټیلیټرز موجود دي. جی لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ په الخدمت اسپتال نشتر آباد کې یو او تاسو مختلف ډپارټمنټو کتل موږ سره دی وخت کې موجود دي د الخدمت فاونډیشن کې پی کې پریزیډنټ صاحب. تاسو په مختلف پروګرامونو کې د دوی مختلف میسیجز او پیغامات ګورئ. خالد وقاص صاحب نن موږ په دې هاسپټل کې وو، موږ په دې کې وزټ هم وکړل، موږ متعلقه خلکو سره خبرې هم وکړې. تاسو به څنګه سم اپ کوئ دا ټول فیسیلیټیز او په دې فیسیلیټي کې اوسه پورې د الخدمت کې پی کې رول څومره بهتر دی؟ تاسو ته اپارچونیټیز نور څه دي؟ تاسو ته چیلنجز څه دي؟ کتونکو سره به څنګه شیر کوئ؟ شکریہ داؤد جان سے بیس شکریہ ساوی ادا کوم تاسو خیبری ویټي چې د پورا زموږ سرګرمیانو د کا د فوډ پیکج ډسټریبیوشن وي او که تیار خوراک ډسټریبیوشن کې افطارۍ وي او که سستا تنور پراجیکټ والا منصوبه او که چرچونو کې یا مندرو ګودوارو کې د سپریګانو دا کسې نن موږ د هیلث فیسیلیټي الخدمت تاسو ویزټ وکړو. تھیلیسیمیا ماشومان یونټ آی سی یو سپیشل یونټ د هغې ویزټ هم وکړو
او بنیادی طور سره موږ په دې هسپتال کې اوس دا په دې کورونا وایرس د لا چې کوم بحران د خپل دا یونټ پلس 3 یونټ نور په مردان او 400 کې او په چترال کې هغه موږ کورونا پیشنټ دپاره خپل آی سی یو ډیولپ کو په هغې کې وینټیلیټر پیشنټ منیجر اکوپمنټ وغیره موږ د کتونکو دپاره څومره ستاسو زموږ ویورز یې دا اپیل کوو چې ګوره تا الخدمت فاونډیشن د ټولو سرګرمیانو تاسو الحمدلله د ساوي او ای وي ټي او خیبر په ذریعه او داود جان صاحب په ذریعه خبرېږئ خو زموږ نننی ریکویسټ دا د نن ورځې د دې پوره پروګرام میسج دا دی چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې حکومتي سطح باندې کوم 2-3 ادارې د کورونا پیشنټ لپاره پی سی آر اکوپمنټ او د ټیسټینګ لپاره کومه فیسیلیټي ورکوي موږ دا خواهش دی چې په الخدمت فاونډیشن دی په خیبر پښتونخوا کې دا یونټ موږ شروع کړو او هغې دپاره موږ سجست کړی د الخدمت فاونډیشن د هاسپټل خو هغې دپاره ډېر لوی فاینانشل سپورټ او څومره خرچه به راځي اندازه کم از کم زموږ چې کوم ډاکټر سره موږ مشوره کړې هغه وایي چې 1.5 کروڑ نه 2 کروڑ پورې خرچه پرې راځي یعنې 2 کروڑ پورې که دلته کې موږ پی سی آر ټیسټ لپاره د کورونا پیشنټ لپاره دا شروع کوو او په لاور کې الریډي موږ شروع کوو چې کوم 8-9 ټیسټ یې موږ په 3000 روپۍ په لاور کې کوو یعنې دومره به سهولت وي او دا خیبر پښتونخوا اسیم د لحاظ سره کمزوري فاینانشلي کمزوري صوبه ده نو زموږ دا خواهش به وي او کوشش او ریکویسټ دی څومره کتونکي دي چې په دې کار کې دا ټول فیسیلیټیز خو خدمت فاونډیشن ورکړل خو د پی سی آر د کورونا پیشنټ ټیسټ لپاره د اکوپمنټ لپاره کم از کم 1.5 نه 2 کروڑ روپۍ به زموږ ریکوایرمنټ وي چې دې هسپتال کې موږ شروع کړو جی کتونکو چونکې په هسپتالونو کې د ایمبولنس امپورټنس او بیا په ایمرجنسي کې په دې سیمه باندې چې کم دا په څه وختو کې د جنګ بټۍ پاتې شوی د سیمه په ترهګرۍ په دور کې د الخدمت د موبایل د دې د کم سروس چې دی هغې یو بهترین رول پلی کړی دی داسې که سیلاب راغلی دی او که داسې نورې خبرې دي چونکې موږ نن د هسپتالونو خبره کوله نو دا هغه ایمبولنس دي کوم چې هاسپیټل او ایمرجنسي سروسز کې خلکو ته ریلیف ورکوي نعمان موږ سره موجود دی نعمان صاحب موږ به تاسو نه دا معلومات کوو چې څونه ایمبولنس دی الخدمت سره دلته او دا په کې پی کې کې دي او که د کې پی کې نه علاوه په دې خاریه کې دی کې ولاړ دي څه سیسټم دی دا تاسو اپریټ کوئ څنګه د دې څه طریقې کار دی بسم الله الرحمن الرحیم داود جان صاحب الخدمت فاونډیشن څنګه چې مختلف سیکټرز کې کار کوي نو هغې کې هیلث او هیلث کې بیا د ایمبولنس سروسز هم موږ ورکوو الحمدلله الخدمت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا واحد داسې اداره ده چې ټولو نه غټ ایمبولنس پلیټ دی ورسره زموږ ایمبولنس پلیټ کې تقریبا 91 ایمبولنس شامل دي چې هغې کې مختلف کیټیګریز والا ایمبولنسز دي خایل دغه والم دي بولان هم شته دی مختلف کیټیګریز والا ایمبولنسز موږ سره دي دا مختلف او الخدمت فاونډیشن واحد داسې دغه دی چې په هر یو ډسټرکټ کې دوی سره ایمبولنس سروسز شته زموږ دې وخت کې ډېر کتونکي چې هغه شتمن دي د ملک نه بهر دي دې وخت کې څوک په ملک کې دي مونږ ګوري که د فرض کا داسې ملګري چې څوک په دې کې خپل په دې کار خیر کې خپل حصہ چول غواړي نو مونږ تاسو ته یو بھرپور ریکویسټ کوو چې رامخکې شئ او د الخدمت په دې ایمبولنس سروسز کې خپل یو حصہ واچوي ځکه چې دا کومې ضلعې دوی یادوي چترال شو یا مثال په طور داسې دوی د نورو ضلعو نومونه واخیستل په هغه ځای کې د ایمبولنس امپورټنس او هلته د هغې موجودګي انتهایي ضروري ده نو زما هغه شتمن وروڼو ته چاله چې الله وس ورکړي وي هغې ته زه یو گزارش کوم چې تاسو پلیز رامخکې شئ او الخدمت سره دا تاسو ته ایډرس ښکارېږي د ټلویزیون په دې سکرین باندې تاسو الخدمت سره مرسته وکړئ او په دې کار خیر کې خپله حصه واچوئ پروګرام و ختم شو داود جان ته اجازت ورکړئ د الله په امان